تاریخ مدینه دمشق کې یو واقع لیکلې ده چې یو سړی روانو په لاره باندې او د ده سره څه ساز و سامان هم ورسره دی، پیسې هم ورسره دي. بیابان ته ورسېده خو دا پته ده ته نشته دی چې په لاره کې داسې ډاکوان دي او چې څوک ځي نو هغه ډاکه پې اچوي. دی وایي زه روان یم څه ځای ته ورسېدم نو خلک راباندې راووت. ما ته یې وویل چې ته څه کوې دلته کې؟ ما ورته وویل چې روان یم پلانکي منزل ته رسېږم ځان رسوم. وی چې نه ستاسو څومره پیسې دي دا پیسې هم راواخله، څومره سامان دی دا هم راواخله او دا سورلي دا هم موږ له راکه او تا هم وجنو. ما ورته وویل چې زما سامان واخلئ، زما سورلي واخلئ خو ما مه وجنئ. ډاکو ما ته وویل چې نه زموږ معمول کې دا خبره ده چې مونږه سامان هم اخلو، څاروی هم اخلو چې کوم د سورلۍ دپاره دی او هغه د چا چې دی نو هغه ورسره وجنو. دی وایي زه یو ځای ته بوتلم او یو کنده ده په هغې کې چې کوم دی نو خلک وجلي، سامان یې هم اخیستی دی، سورلي یې هم اخیستې ده او هغه سړی ورسره هم وجلی دی. زه حیران شوم چې زه اوس څه وکړم، په لاس کې څه شی هم نشته دی چې خپل بچاو پې وکړم، توره یا بل څه څیز داسې نشته دی چې دا سړی د ځانه لرې کړم. دې ډاکو ته مې وویل چې ما ته لږ اجازت راکړه 2 رکعاته نفل کوم. هغه راته وویل چې بالکل وکړه، 20 ځله خو وکړه نفل. زه ودرېدم او د هیبت د وجې نه زما نه تلاوت هیر شو چې اوس په دې رکعت کې څه وویم. ناګهانه مې ذهن ته یو آیت راغی. هغه آیت دا و چې امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. د آیت مطلب دا دی چې کوم یو دی داسې یو ذات چې کله په یو انسان باندې بې بسي راشي او محتاجي راشي، د ده زړه دردمن شي، په ده باندې یو تکلیف راشي، د داسې ذات څوک شته چې دغه تکلیف لري کی سوا د یو الله نه. دا آیت مې چې کوم دی نو ذهن ته راغی، په مونځ کې مې دا ووی او رب ته مې وجړل. څه ګورم چې مونځ مې ختم که نو زما مخې ته یو سړی ولاړ دی، سپینې کپړې دي او سر یې د اسمانه پورې اوږد دی، په لاس کې ورسره توره ورسره ده او دې ډاکو یې راخلاصه کړه او دا ډاکو یې مړ کړ. ما ترې تپوس وکړه چې ته څوک یې؟ ته خو ما مخکې نه یې لیدل او د چرتې نه رالې، ته څوک یې؟ ما ته وایي چې کله تا دا دعا وغوښتله چې الله زما خو بل حسره نشته دی ستان، څوک لرې کوونکی نشته دی د دې دردمندۍ، زما د دې بېوسۍ او د مجبورۍ بل څوک نشته، بل درد نشته دی الله ستانه. نو زه د 4م اسمان فرشته یم، الله سبحانه وتعالی راولېږلم، ته مې بچ کړی دی دې سړي نه، دی مې مړ کړه او زه په خپله لاره باندې مخکې. دا دعا وه چې کله د دعا وغوښتله الله سبحانه وتعالی دا قبل. دعا ډېرې بندې لارې کولاوئ.